بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د القراءة الراشده یو نوی کتاب دی، د عربی د ادبو کتاب دی او اوله حصه به نن مونږ شروع کوو. د دې القراءة الراشده مؤلف هغه ابوالحسن علی الندوي، د مدرسه علوم الاسلامیه د کم د ندوه کې دی د هندوستان د هغې مدرسې باني و. هغه دا کتاب لیکلی دی، د عربی د ادبو یو ښکلی کتاب دی. دې سره عربي زده کیږي او ابوالحسن علی الندوي رحمت الله علیه چې دی هغه د خپل د ورځې پوره ورځ به څنګه تیری، څنګه به پوره ورځ یعنی په اعمالو کې تیری، خپل یو ټیم ټیبل بیان کړی دی چې زه سهار زه د شپې وختي ویده کېږم، د ورځې بیا سهار وختي پاسمه، بیا زه د الله او چې پاسمه نو بیا د الله نوم اخلمه، ورسره ویلي د سهار مانځه لپاره تیاری کومه، خپل پلار سره جومات ته ځم، جومات زموږ کور سره نږدې دی، بیا زه اودس کومه، مونځ کومه جمع سره، او بیا واپس کور ته راځم، د قرآن پاک صحیحه تلاوت کوم، بیا وی باغ طرف ته چمن طرف ته وځم او هلته کې بیا منډې وخم، چکرې لګومه، بیا واپس کور ته راځم، پیس کمه او بیا د مدرسې ته د تلو تیاری کومه، او بیا ناشته کومه، د سهارې ناشته چې کله د ګرمۍ ورځې وي، او بیا د غرمې روټۍ خورمه چې کله د یخنۍ ورځې وي، او بیا زه مدرسې ته رسمه په خپل مقرر وخت چې کم وخت مقرر شوی وي، او بیا په مدرسه کې خپل 6 غنټې وخت تیروم. اول ته درسونه ډېر په شوق سره او په اطمینان سره اورم او په ادب او اطمینان سره کینم، او کله چې وخت ختم شي د سبق 6 غنټې پوره شي، وای بیا ټلۍ ووخلی شي یا غنټۍ ووخلی شي، او بیا زه د مدرسې نه راوځم او کور ته واپس راشم. نو دا نیم سبق په انشاءالله نن مونږ دې درس کې وایو، دې نه پس به بیا مونږه نور سبق وایو. اول مونږه دلته کې ما نه یو غلطي دا وشوله چې د الفاظو معنی ما اول لیکلی وي، بیا د هغې نه پس هم سبق شروع کړی و. بهرحال ما د الفاظو معنو لپاره ښکته لږ ځای پرېښودو. د الفاظو معنی دا داسې الفاظ دي چې په دې سبق کې به استعمالیږي. نو انامو معنی د زه اوده کېږم، انامو معنی د زه اوده کېږم، نامه ینامو دا نامه ینامو فعل نه، انامو معنی ده زه اوده کېږم، دا د واحد متکلم صیغه ده. بیا مبکرن دا بکر یبکرو تبکیرن چې دی دا د باب تفعیل صیغه ده، او وختي ته وایي مبکرن دا اسم الفاعل دی د واحد مذکر، مبکرن معنی ده وختي. اللیلو شپې ته وایي، اقومو دا د واحد متکلم صیغه ده، زه را پاسمه، زه پاسېږم. الصباح سحر، استيقظ معنی زه را بیدارېږم، را بیدار شم، د خوب نه را بیدار شم، را ویښ شم، سترګې کولاو کم. او اسم نوم ته وایي، ذکر یادولو ته وایي، ذکر کولو ته وایي. استعدو دا هم د واحد متکلم صیغه ده، زه تیارېږم، استعدو زه تیارېږم. اذهبو زه ځم، دا هم د واحد متکلم صیغه ده. مسجد جومات ته وایي، مسجد ورته موږ هم وایو. بیت کور ته وایي. اتوضؤ دا د توضؤ یتوضؤ توضؤا باب تفاعل نه ده صیغه ده او واحد متکلم صیغه ده. اتوضؤ معنی ده زه اودس کوم، اتوضؤ زه اودس کوم. اصلي دا هم د واحد متکلم صیغه ده، د دې معنی ده زه مونځ کوم. ارجعو د واحد متکلم صیغه ده، زه را واپس کېږم. اتلو د واحد متکلم صیغه ده، زه تلاوت کوم. افطرو د واحد متکلم صیغه ده، زه ناشته کوم، د سحر خوراک کوم. البستان باغ ته وایي، چمن ته. اجری دا د واحد متکلم صیغه ده، منډې وخل. جرا یجري معنی ده بهیدل، او بهیدل تلل، منډه وخل، نو دغې ته وایي چکر لګول. اللبن لبن پیو ته وایي، شوده مونږ ورته وایو، پی وایو، شوده ورته وایي. ایام د یوم جمع ده، یوم یوې ورځې ته وایي، ایام د درې یا زیاتو ورځو ته وایي. الصيف دا د ګرمۍ موسم ته صيف وایي، او شتا د یخنۍ موسم ته وایي. څنګه سوره قریش کې دي ایلافهم رحلة الشتاء والصيف، ایلافهم رحلة الشتاء، شتا یخنۍ ته وایي، او والصيف ګرمۍ ته وایي. اتغدا زه د غرمې روټۍ خورم، دا اتغدا دا هم د واحد متکلم صیغه ده، اتغدا زه د غرمې روټۍ خورم. نو دا الفاظ به زمونږ په دې سبق کې استعمالیږي.
سما سره ځای نه نو دا څه الفاظ ما ورته معنی همدلته کې هم لیکلي دي. انامو زه اوده کېږم مبکرا وختي، زه زر اوده کېږم فی اللیل د شپې، زه د شپې زر اوده کېږم. و اقومو او زر پاسم مبکرا زر وختي پاسم، زر پاسم فی الصباح د سحر، زه زر اوده کېږم او زر را پاسم، یعنی وختي اوده کېږم او وختي را پاسم. استيقظو زه را بیدارېږم على اسم الله و ذکره، على معنا په ذکر الله د اسم الله د الله په نوم، زه د الله په نوم را بیدارېږم، و ذکره او د هغه په ذکر سره، ها معنا دا د هغه او ذکر یعنی د الله ذکر سره، د الله چې زه را بیدار شم د خوبه نو د الله نوم واخلم، د الله ذکر وکم. الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور، دا دعا وویمه. استعد زه تیاریږم للصلاة د مانځه دپاره، د لمونځ دپاره. ثم بیا اذهب زه ځم مع والدي خپل پلار سره، مع والدي والد پلار ته وایي، والدي خپل پلار، مع والدي خپل پلار سره الى المسجد جماعت ته. والمسجد جماعت قریب نږدې دی من بیتي زما کور ته، من بیتي زما کور سره یا زما کور ته. فاتوضأ نو زه اودس کوم، و اصلي او زه مونځ کوم مع الجماعت جماعت سره، جمع سره. و ارجع او زه واپس کېږم الى البیت کور ته، زه یعنی د جماعت نه جمع سره مونځ وکم بیا کور ته را واپس شم. و اتلو او زه تلاوت کوم شیئا سحیسا من القرآن الکریم د قرآن کریم. ثم بیا اخرج زه اوزم الى البستان باغ طرف ته، یعنی زه باغ طرف ته اوزم، زه چمن طرف ته اوزم. و اجري او الته زه منډې وهم، چکر لګوم، چکر ګرځم را ګرځم. سهار وختي کې باغ طرف ته وتل، داسې پټو طرف ته وتل، چمن طرف ته وتل، اول ته ګرځېدل را ګرځېدل، دې سره حافظه هم تیزیږي او نظر هم ورسره زیاتیږي او انسان نور بدن کې هم دننه تازه هوا دننه وجود ته لاړه شي نو نور مرضونو نه حفاظت کیږي. و اجري او زه منډې وهم، چکر لګوم. ثم ارجع الى البيت، ثم بیا ارجع زه واپس کېږم الى البيت کور ته، یعنی دا بستان نه چمن نه کور ته واپس ځم. فاشرب اللبن، فاشرب نه زه سسکم اللبن پی، شوده ٹھیک شو. عرب دیتا لبن دا پیو تا حلیب وی، حلیب لبن ورته نه وی ٹھیک شو. لبن غالبا اغي شملو تا وی، شملی یا ماستو تا وی. واستعد او زه تیاری کوم، زه تیاریږم یا زه تیاری کوم للذهاب د تللو دپاره، چرته د تللو دپاره تیاری کوم الى المدرسه مدرسې ته. و افطر او بیا زه ناشته کوم، د سحر خوراک کوم. اذا كانت کله چې وي ایام الصیف د ګرمۍ ورځې، کله چې د ګرمۍ ورځې وي نو زه بیا د سحرې ناشته کوم. و اتغدا او زه د غرمې روټۍ خورم، د غرمې خوراک کوم، د غرمې ډوډۍ خورم. اذا كانت کله چې وي ایام الشتاء د یخنۍ ورځې، نو د یخنۍ ورځې کې وایي بیا زه د سهارې ناشته نه کوم، بس بیا د غرمې روټۍ خورم، ځکه د یخنۍ ورځو کې ورځ ډېره وړه وي او ګرمو ورځو کې ورځ ډېره غټه وي، نو سهار ټایم کې بیا سړی ناشته وکړي نو بیا غرمې پورې ډېر وخت وي، نو بیا د غرمې روټۍ هم وخوري. او دلته کې وایي چې کله زه د سهار ناشته کوم کله چې د ګرمۍ ورځې وي، او وایي زه د غرمې روټۍ خورم کله چې د یخنۍ ورځې وي. واسولو او زه رسیږم الى المدرسه د مدرسې ته فی المیعاد. میعاد معنی ده چې کوم وخت مقرر شوی وي، مقرر وخت باندې، فی المیعاد په مقرر وخت. زه واصلو او زه رسیږم الى المدرسه مدرسې ته فی المیعاد په مقرر وخت. وامکسو او زه ایساریږم، امکس یمکسو معنی ده زه یعنی ایساریدل. وامکسو او زه ایساریږم، مکث یمکثو معنی ده ایساریدل، او امکثو معنی ده زه ایساریږم د واحد متکلم صیغه ده. فی المدرسه په مدرسه کې 6 ساعات، ساعتون غړی ته وایي، ګنټې ته وایي، او 6 معنی ده شپږ، نو 6 ساعات شپږ ګنټې. و اسمع او زه اورم د واحد متکلم صیغه ده، زه اورم الدروس د درس جمع ده، درسونه سبقونه، بنشاط چستۍ سره یعنی تازگی سره، و رغبت او شوق سره. و اجلسو او زه کینم بادب په ادب، و سکینت او په اطمینان او سکینې سره، یعنی په ادب سره کینم، بې ادبي نه کومه، او ښه په اطمینان سره ناسم، غور سره، شوق سره او چستۍ سره سبقونه اورم.
حتی تر کومې پورې چې یا تر دې پورې چې اذا انتهى اذا معنا کله چې انتها پوره کیږي الوقت وخت یعنی د سبقونو د شپږ غنټې وخت پوره کیږي وضرب او اوخلی شي دا ضرب د مجهول صيغه ده او اوخلی شي الجرس ټلی چې کومه ټلی لګېدلې وي او سټک ورسره وي چې کله چوټي وشي یا پیریډ بدلیږي نو هغې له داسې که یو پیریډ بدل شي یو ټنګ ورله ورکي او که دوه بدل شي نو دوه ټنګه ورکي او چې کله چوټي شي بس تیز تیز داسې ووخي بس خلک د مدرسې نه وځي نو هغې ته جرس وایي ټلی ورته وایي خرجتو زه راوځم من المدرسه د مدرسې نه ورجعت او زه رسیږم الى البيت کور ته نو دا زموږ سره د القراءة الراشده اولنی سبق او په اولنی سبق کې وایي کیف اقضي څنګه زه تیروم اقضي دا قضا یقضي د معنا دا تیرول یعنی پورا کول تیرول نو کیف معنا څنګه اقضي زه تیروم یومي خپل ورځ یعنی زما ورځ مطلب خپل ورځ زه خپل ورځ څنګه تیروم نو دا د خپل ورځ تیرولو هغه پورا داستان بیان کو نو کیف اقضي یومي زه خپل ورځ څنګه تیروم کیف اقضي زه څنګه تیروم یومي خپل ورځ نو دا زمونږ د نن ورځې درس او نیم سبق هم دې درس کې وي ان شاء الله نیم په بل درس کې وایو نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام